بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عجیبہ کہ اللہ سره به هیڅ شی نه شریکے. علامہ فرمائے کہ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. نو دچا بتوی بت او دچا بتوی دنیا او دچا بتوی لیڈر او دچا بتوی رشتہ دار او دچا بتوی لوی سرمایہ دار. دا ټول د شرک انواع دي. ځکه فرسٹ پریارٹی دا اللہ تعالیٰ تا حاصل دا ومنگا اس منزکو نو پا ہر رکات کے مفاتحہ ولستا او دامو اوی چی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. دامو همونوی چی نعبدو کا و نستعینو کا. ادروائز اصل ترکیب خود دغه دی چی منگا اوائیو چی نعبدو کا و نستعینو کا. بندگی کا استا او اعانت ستا غوارو، امداد ستا غوارو، بلکہ دا اسلوب بدل شو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تاسو کے علماء مناستی تقدیم دا ما حقه التاخیر دا مفید دا حصر و تخصیص وی. معنی دارا چی خاص تا عبادت کرو. داستے نا چی عبادت کرو استا دے دوارو خبرو کے دیر روی فرق دے. خاص استا عبادت کرو او یوار امداد وارو. نو دا مونگا پا ہر مانزه کے پا ہر رکات کے خدای تا دا خبر وڑانده کو چی نا مانزه راوزو بیا دا سیون نا مانزه چی راوزو بیا دا سیون نا صحیح شوا. بلکہ دل تخوص زمونگا وزیر اعظم سید دے صحیح. نو دا خدا موٹو دے او دا غد مرگروم چی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. نو دا مسئلہ واضح دا غنه دا دا طولو خلقو دا مسئلہ دا چی وایو یوسو بلسو. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. او ایمان والاو تاسو آغا خبرہ کوئی ولی چی بیا کوئی نا یعنی عمل پہ نہ کوئی. نو دا صرف یو نا پسندیدگی نے دا ورپسی اللہ تحدید ورکو وارننگ او ترٹ ورکو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون. مقت دا غضب دے دا غصہ دا. اللہ تعالیٰ فرمائی چی خبر کے او کوشی یا کوئی نا دا خدای لڑی رضیات غصہ ورولی چی تا خدای سر لوبی کے. نو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. خاص تا بندگی کو او خاص تا نا اعانت غوارو. نو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام فرمائے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. بندگی بکے یواز دا اللہ ہس شے بور سر نہ شریکے. وتقیم الصلاة منز بقائمے. اس یو مس کول دی یو مس قائمول دی. منز کول خو کدرز یو مس دیمو کنو مس خولے کردے خو مس دے قائم کردے نہ دے ذکر دا کمٹمنٹ دے پینزو وارو اوقاتو سرا او بیا دا منز دے کیفیت پا اعتبار بانے پا آغا انداز کول دی چے پا کم انداز مونگل تعلیم رسول پاک را کرے دے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام فرمائے مختلف مواقع بانے صلو کما رأیتمونی اصلی. چیز سنگ منس کوم بیا آغا شان منس کوئی اسے زانتے مخلاص ہوئی. صلو کما رأیتمونی اصلی. گردہ زمانگا خلفاء چیو رحمہم اللہ اور رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. دوی با وقتاً خصوصاً حضرت عثمان دا منس پا بارا کے دمر احتمام کا ان کیو چکل بدا اغوڑان دا دیر خلق را جمع شو. حکمرانا سر خو دیر خلق را دی نو چی دیر خلق برا جمع شو دا خپل غرض او دا مقصد دا پارا ناغبا خادم تاوی ورش او لوٹا او براڑا ناغبا او لوٹا او براڑی. نو دے با پوچر زائی کین ارستو آٹولو خلقو تیوی درخواستنو بیا کی ما طرف تا گو رہی اوریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزا تاستا اخیم چیر دوارو جہانو سردار با او دست سنگا کو
چې بیا اودس هغه شانو کوي نو اودس به وکړو بیا به مصلی باندې ودرېدو وی اوریکم صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته خیم چې د دواړو جهانو سردار به مونږ څنګه کو نو ځان خاصم ستړی کوي خو اودس کوي د حضور په طریقه او منظم کوي د حضور په طریقه صلو کما رأیتمونی اصلی نبی علیہ السلام ورته وی تعبد الله ولا تشرک به شیئا دا الله بندگی بکې هیڅ شی ور سره نه شریکې وتقیم الصلاة منځ بقائمه وتصوم رمضان د رمضان روزي بنیسي وتؤدي الزکات زکات بورکه وتحج البيت ان استطعت الیه سبیلا د بیت الله حج بکې چې تابانه فرض شي او تو وسلري چې اغه ځای ته ورسي نو زدا خو د سوال جواب شي دوی ماته او داسې عمل وخیا چې جنت ته ورسه او جهنم نه ملي کی بس دغه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خیر باندې دومره حریص او مسلمانانو لپاره ځکه هغه صرف دا نه غواړي چې انسان د عذاب نه بچي او جنت ته لاړ شي هغه وایي چې د جنت ته لاړ شي نو لوی ځای ته لاړ شي صحیح شو په اعلی زون کې اوسېږي د جنت کوم زونونه دي د جنت زونونه دي نو سپکې د لوی خلکو زون دی صحیح A+ کیټګری والا بنگلې دي پکې غټي غټي نو نبی عليه السلام دا غواړي چې زما د ملګری ټول هغه ځای ورته بنگله ملاو شي هغه ځای ورته کیسل او قصر ملاو شي نبی عليه السلام فرمایي اذا سألتم الله الجنه فاسألوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلاها پیغمبر اسلام وایي چې خدای نه جنت غواړي نو ورته چې فردوس راکې نو حضور په خپل او فرمایل چې دا د جنت د ټولو نه لوړ مقام دی اعلی زون دی لکه دلته کې په دې خاریو کې یو ځای مزمکې داغه یو قیمتي خو هغه اهم زون چې کینټیریا نو په کینټیریا کې د یو انچ ډیر زیات قیمت وي دا د خطي اهمیت وي نو وی فرمایل چې فانه اعلى الجنه واوسطها دا د جنت اعلی مقام دی او دا د جنت مینز دی بالکل نو وی فرمایل چې وتحج البيت ان استطعت الیه سبیلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په خیر باندې حریصو د امت د پاره لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم بس ما وی چې دا لفظ تاسو وایي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص ته حرص نه دی حرص خشه دی که بد شه دی حرص بد شه دی ډیر قابل مذمت شه دی خو د حرص دوه حقیقي معنی دي صحیح عربی کې دواړو ته حرص وایي خو چې ترجمه کې بل جبه کې نو بل جبه کې ما ولا مختلف لفظ پیدا نه ک انګریزي کې ولا مختلف لفظ دی نو د بد حرص لپاره مونږ ګریډ د بد حرص لپاره مونږ سوي ګریډ او د ښه حرص لپاره مونږ وایو ایګرنس چې دا ګریډي دی دا ایګر دی نو ګریډي خنه دی ایګر خدي صحیح نو دې ځای د حریص په معنا د ایګر دی چې حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا پیغمبر تاسو د پاره ایګر دی دا غواړي چې دا ټول خلک دزبرګان شي دا غواړي دا ټول خلک دی اولیاء الله شي دا غواړي دا ټول خلک دی جنت ته لاړ شي دا دې چې بد شپې ولاړو حتی تورمت قدماه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام قدمونه وو پړسیدل هغه به جړل خدای دا مخلوق ټول جنت ته بوزي یا الله دا مخلوق ټول جهنم نه بچي اچ ودا په غنټو لګیاو په یو کس په مهنت کو په بازار کې مهنت کو جړل به ورتا مقصد داو چې دا سړی دا خبره قبوله کی چې خدای د جهنم نه بچي او الله تعالی جنت تبوز اوس مونږه کلمه ویلې ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وګوره یو سړی چې د پلارې خوې وي او د زوی ناکاره خوې نو خلک وایي د پلار ته تل نه ده وای دا څنګه خلک سوي اډو پلار ته تل اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ دینی پلار دی دا زمونږ دینی پلار دی او کم درد چې د هغه په زړه کې و د انسانیت او د امت د پاره او تا کې د هغه یو زروم نین مناج اډو پلار ته تل نه خبره ځین کړه شک در باندې پیدا کیږي پته نشته کومه غاړه راغله ته اډو پلار ته تل نه نو وی فرمایل چې حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دغه پیغمبر په تاسو باندې ډیر حریص دی ډیر ایګر دی دا غواړي تاسو ټول او دې خبره بدله زور ورکو صلی الله علیه وسلم ځکه د ډیر اخلاص سره خبره خلکو ته وکړه هغه په ډیر زیاتی باندې خبر رد کړه نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زور ورکړ تر دې حد زور چې لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین
لعلک باخع نفسک نو ته اوس چې دی ستا خبره نه مني ته څه کې ځان پانسي کې الله تعالی ورته تسلي ورکوي لا ځکه پیغمبر اسلام باندې به دومره سټرس راغی داسې ټینشن کې به ناست چې خدای دا خلک دا خبره ولې نه مني دی ولې په خپل خیر نه پوهېږي نو الله تعالی ورته وویل چې لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا ته د حسرت د یاس او د اسف په بنیاد باندې ځان پانسي کول غواړي ځان له مرای خفه کول غواړي چې ستا خبره نه مني انما علیک البلاغ وعلینا الحساب ستا ذمہ داري د خبر ورته وکړه ستا دا ذمہ داري دی چې په ټول سړي ځامن کې بس ته ورته خبره وکړه بیا موږ ته پرېږده صحیح آی ویل هینډل دیم زه به ورسره وګورم چې څه کوم ورسره ته ورته صرف بس ستا ذمہ داري ده چې خبره دې وکړه ته خلاص شوې نو عزیزانو خدای حریص په دې حواله باندې چې خیر ورکي خلکو ته ډېر او ما ته وګوره مولا سړی کاغه کې دا حرص نه چې دا ما سره کوم امانت د پیغمبر علیه السلام یا د الله دا د مخلوق ته ورکول زما ذمہ داري ده دوی ورته ښه وایي او که بد وایي ورته دوی په خوشحالېږي او که خفه کېږي خو دا د دوی امانت دی باید چې زه ورته ورکم نو که مولا په زړه کې دا درد نه نو که دی وایي زه به جنت ته ځم امکان نشته ځکه دی د پلار په طریقه نه دی روان د زړه کې دغه تړپ نشته حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا اوس الله تعالی وایي چې د کیفیت خدا دی فان تولوا فقل حسبي الله فان تولوا بحذف احدى التعين بحذف احدى التعين فان تتولوا صحیح شو خو ما وی دا مفسرین چې دا کړي دي سره زما اتفاق نشته صحیح دا به حذف احد التائن نه ده صيغه د ماضی ده فان تولوا خو کله چې ان په داخل شي نو ماضی معنا د مضارع فائدہ کوي داسې بیزاوی کاکا ویل د بیزاوی کاکا زمون کاکا دی صحیح شو دا زمونږ تر دی دا زمونږ امام دی نو د ډیره خوږه خبره کړې فان تولوا فقل حسبي الله کدا خلق تانا مختا وي شیخ صاحب رحمت الله علیه وی پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی وی چې دا ته دومره په مینه دیته لګیا خبره کې زړه کې دا درد چې د خدا خبره قبول کی خو کدی بیا هم کو نه تا وکړه فین تولوا کدی بیا هم تا نه کو نه تا وکړه فقل حسبي الله نو تو ورسره څه کول شو ورته ما د پاره خدای کافی دی حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت په خدای زما اعتماد دی او هو رب العرش العظیم او دغه الله تعالی د لوی عرش مالک دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حرص په اساس اوس معاذ بن جبل خو ته تاسو کړه جواب ولا ورک خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی الا ادلک علی ابواب الخير كله زتا د خیر دروازې نخې زتا د خیر دروازې نخې نو صحابه ای خو په دې حریص دي د خیر دروازې ورته ملو شي د خیر پسې دغه دروازه باندې وردن نشي لکه اوس که ما تاسو ته وویل چې تاسو ته ډالر دروازې نه خیم نو تاسو به ټول په یو بل راس ورېږئ ما ته ډوم به وښایه ځکه مثلا this is but a matter of priority مونږ امریکا کې وایو this is but a matter of priority چې دا بس د ترجیح خبره چې ترجیح د چا څه ده د یو سړي ترجیح د دین د بل سړي ترجیح د دنیا نو صحابه د دوی ترجیح دنیا نه وه د دوی ترجیح سو دینو آخرتو خیرو نو چې نبی علیہ السلام الا ادلک علی ابواب الخیر كله معاذ د خیر دروازې ورته نه خیم حضرت معاذ ها نه کوي بس خاموش ناست توجه سره خاموش توجه سره ناست چې خبر را نه ګډوډ شي صحیح زموږ خوله نه ودرېږي زموږ خوله نو مولا لا خبره نه ختمه کړي مونږ یو بل سوال کړی هلکه هلکه دماغو که چې یو پوره شي حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ هغه بالکل داسې خاموش ناست دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخير كله د خیر ټولې دروازې ورته نه خیم حضرت معاذ ورته داسې ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم دی پوره متوجه دی څه شي دی پوره متوجه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې الصلاۃ عماد الدین منز دا عماد الدین دی دا سنټرل پلر دی په دې باندې دا ټینټ ولاړ دی په دې باندې دا ټینټ وصدقه تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار صدقه د خدای غصه او غضب دا سمړی لکه څنګه چې اوبه په اور واړې او اور مړ کی الله په ناروا غصه کیږي نه غصه کیږي نو چې کوم ځای ته احساس وشو چې ما نه خبره غلطه وشو ما قدم غلط واغست
دا د خدای د غضب ذریعه ده، دا د خدای د غصې ذریعه ده. اوس د خدای غصې سره به څه کې؟ دا غصه به له څنګه فرو کې؟ زر چرته یو غریب له 1 روپۍ ورکړه، دا واخله کاکا، یا کور ته لاړ شه لږ پلیټ کې ولا خوراک راوړه، ډوډۍ ولا ورکړه، وایي دا وخوره. الله تعالی وایي دا زما غصه داسې یخه کی لکه په اور باندې چې اوبه واړې. والصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار والصوم جنه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې والصوم جنه، دا روزه دا ډال دی. په خوابه په تورو باندې جنگ کېده، په څه کېده؟ په تورو. نو د تورې هغه گزار او وار به مقابل منکو په ډال باندې یو لوی د اوسپنې تخته غوندې به وي، ته به یې ډال وي، هغه به ورته مخکې ټنګ، نو سړی به بچ. صحیح. لکه اوس بلټ پروف جاکټ باندې ګولای او په څه باندې کې؟ په بلټ پروف جاکټ باندې د هر دور خپل ځان له شیلډ وي. نو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام والصوم جنه، روزه دا شیلډ دی، روزه دا ډال دی د دوزخ او د الله تعالی د قهر او غضب نه. او وی فرمایل وصلاه الرجل فی جوف الليل الاخر، بل دروازه د خیر د شپې په اخره نه یې سکے. لکه مونږ شپه سلور پاره سو پاره نو په اخرنی پار کې یعنی د سبا نه لږ وړاندې چې را پاسې او 2 رکعاته منځو کې 4 رکعاته منځو کې دا د خیر بل دروازه ده. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د آیت ولوستو چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. نبي عليه السلام دا آياتنا ولستل صلاة الرجل في جوف الليل الآخر چې الله تعالی وایي چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع، خلق هغه دی تتجافى جنوبهم عن المضاجع چې په سخت یخنۍ کې او په یخ جمی کې او په یخو شپو کې د خپل اړخ د ګرمې بسترې نه راوچت کی. ځکه خدای هغه ځای خوشحالیږي چې په کوم شی باندې نفس خفه شي، نو ګوره خدای خوشحاله شي. بس دا آسانه خبره ده چې په کوم شی په نفس باندې بد لګي. حضرت امام حسن ابن علي رضی الله تعالی عنہ همیشه هغه کار کوم چې پای زما نفس خفه کیږي، نو ځان چې بس دې خفه شي نو خدای خوشحاله شي. مونږ دې بلې غاړې یو، مونږ نفس خوشحاله که خدای سره سکے که خفه خوشحاله. حضرت امام حسن ابن علي وای ګوره ما د پاره د خیر پہچان ډیره آسانه ذریعہ ده. وای چې یو کار د اراده وکم نو چې نفس مې ريزिस्टेंस کوي، څه کوي پروفیسر صاحب، څه کوي ريزिस्टेंस کوي، یعنی انکار کوي ته، نو بس زه ما کار کوم چې خیر هم دغه د دې دلته په خفقي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. او دا خلق را پاسي منځو کې خدای ته چغي وای یریږي ته هم او تمام لري دا قدر رحمت. الایمان بین الخوف والرجاء، حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایمان د یری او د امید او د تمه میس کې دی. خدای نه به یریږي چې عذاب را نه کی، خدای نه به تمه لري جنت برا کی. نو چې کله دا دواړه شی نه یو ځای شي نو سړی کې اعتدال او توازن او بیلنس راشي، د معتدل شي. غني اسه دی یا په افراط کې یا په تفرید کې، د ایکستریمست یا په یو سایډ یا په بل سایډ. او الله تعالی بنی اسرائیل ته وی یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. غلو مکوئ، غلو دو قسمه، افراط هم غلو ده، تفریط هم غلو ده. دا یهودیان د افراط د وجه د گویا د افراط د وجه لاړل کافر شو، او عیسایان دا د تفریط د وجه کافر شو. یو دی یو غاډ ایکستریمیست بل د بل غاډ ایکستریمیست، او الله تعالی خو په اعتدال خوشاله ده، الله تعالی په توازن خوشاله دی، الله تعالی په بیلنس شی باندې خوشاله دی. نو عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. او چې سوال مونږ ورکړي دي دای دا غینه انفاق کوي. او صحیح درکړه دا ضروری نه ته پیسې ورکې، تعالی چې الله د قران کریم حفظ درکړي دی، د قران کریم نازله باندې پوي کړي، اغینه به انفاق کې چې سو مسجد کې ناس دی او څوک بوډا سړی هغه دا غواړي چې ما قرآن زده کړې، هغه ته بیا قرآن ښیې
چې په مسجد کې ناست دی څوک غواړي چې ما قرآن کریم زده کړي هغه ته بیا حفظ کې او الله دپاره به کې صحیح ځکه زمونږ عبادات هم سروسز نه دي زمونږ تعلیم هم سروسز نه دی بس دا دین د دې سروس د میدان نه راوباسئ دا دین به عامېږي هله چې دی د دې سروس د تصور نه موږ راوویستی زمونږ خو مصیبت دا دی چې امام امامتي کوي سروس کوي مؤذن اذان کوي د سروس کوي مدرس تدریس کوي د سروس کوي یو کاکا ته چا ووایي د انور د سوري ته شوی صبر راکړې بس زمونږ د ملیانو هماغه شی دی که څوک راته خیر خبره کوي موږ صبر راکړې الله دې زمونږ په حالت رحم وکړي دا د ویر خبره ده دا د ژړا خبره ده دا دین ځکه نه عامېږي دا دین ځکه نه عامېږي یعنې دا امیان ډېر ښه خلک دی امیان په دې معنا چې نه علما نه دي ګینې دا تعلیم یافته خلک دی خو امیان ورته په دې بنیاد وایي چې باقاعده سند یافته علما نه دي دا مونږ سپینې جامې اچوو د دوی د وجې اچوو تاسو دا جامې څوک اخلي وایي ته څه کې ته چېرته بټای کې که څه کې دغه سپینې جامې دا دوی د اخلي دا خوراک مونږ کوو د کوم ځای نه کوو زر زور سره دا مدرسې ملا خو قسم کړی که 5 روپۍ مدرسې کې ولګولې دی خو مدرسې نه اخلي دغه امیان یې ورکوي دغه عوام یې ورکوي او دوی ته موږ د سړي په نظر نه ګورو ته د خدای نه نه یېرېږي شرم نه درځي ته خورې د دوی تا غوستې د دی تا له د خدای نه حیا نه درځي ته شکریه نه ادا کړې دی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید نو محترم ورونو عرض مې کوله ده زما دا خبرې بدې مو منئ ځکه دې سره موږ د نفرت یو فضا قایمو پیسې هم دی نه اخلي نفرت هم د دوی نه کې پیسې هم دی نه اخلي سپک هم دی ته ګوري دا ذهن بدل کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام دا آیت وی چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون د بوري زویا څه خو بویا چې دوی دا دوره خیر کوي ته هم څه خیر کوه ورسره بد نه پې ښکارې چې دغه تلاړ شي او په دې پوله ورسره کښېني بد نه پې ښکارې چې دغه تلاړ شي په کټ ورسره کښېني او دوه درې ګپ شپه ورسره ولګې او دوی ملا سړی چې ورسره خلک مل شي دا ډېر ښه خلک دی ډېر خوشحالېږي او دا دین دې سره عملي کېږي د دې وجه ما بله د مولوي عبدالله صاحب په ختم کې ووې ما زما که حکومت راغی لومبۍ به د مدرسې دیوالونه غورځوم د ټولو مدرسو دیوالونه غورځوم دا به لومبنۍ مارشل لا اډري چاردیوالی وغورځوئ د هغې وجه دا ده چې د مدرسو د چاردیوالۍ دننه یو قسمه طبقه ډیولپ کېږي د مدرسې نه بهر عوام دي د عوامو ته دا پته نشي د هلته دننه څه کېږي صحیح او هغه دننه والا له خو ته په ذهن کې دا چې دا سړي زامن نه دي نو دا یو د نفرت دیوال مونږ دا خو امت نه دی نه مونږ امت جوړو دا مونږ امت تباه کوو د امت بیړه غر کوو تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومما رزقناهم ينفقون ورپسې فلا تعلم نفس الله وایي که د سړي زوی شي نو هېچا ته دا پته نشته چې ما تعالی څومره خوشحالی مقرر کړي دي صحیح ما د ابهام راوړ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم هېڅ یو کس ته دا پته نشته چې څه شی ما دی دپاره پټ ساتلی دی د امریکنیانو مزاج کې یو شی دی هغه یې که تاله څه شی درکوي وایي سرپرایز در کوم صحیح شوه چې تاله یعنې ته ایکسپیکټ یې نه او یکدم تاله یو ښایسته شی سړی داسې نو الله هم سرپرایز راکوي تا ته پته نشته زه به څه سرپرایز در کوم داسې الله تعالی وایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین هېڅ یو نفس ته دا پته نشته چې د دوی دپاره څه ما پوشیده ساتلي دي هغه شی دی چې سترګې به پې یقي شي یعنې دا داسې ده لکه ته خپل بچي ته ووایې چې بچیه که د 10 امتحان کې دې فرسټ ډویژن واغسته پته شته تا ته چې زه به تاله څه در کوم هغه وایي بابا څه به راکړې نه دا خو اوس نوام که نه صحیح نه هغه غریب محنت شروع کړي او ته ورته یو قیمتي شی ورکړې چې د هغه سترګې داسې یقین پکې شي وایي بابا داسې غاړه تاو کړي الله فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون د قرآن کریم سره یاري پیدا کوي دا ډېر ښه شی دی دا قرآن دومره ښه یار دی که نه خو د سره مونږ یاري پیدا نه کړه ته ډېرې خوږې خبرې کوي سړي سره
جزاء بما كانوا يعملون دا د هغه عمل بدله چې د خلکو کړی ده. ورپسې الله تعالی وایي چې دا خو حماقت او بیوقوفي ده. یو سړی د بد او بل د ښه، یو د فاسق او بل د صالح، یو د بدماش بل د نیکماش. الله تعالی فرمایي دا د عقل خبره چې دا دواړه یو شان دي. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. یو سړی چې د قوي عقیدې مالک دی د فاسق په شان دی. لا یستوون. په خپل الله وی نه بالکل نه، دوی سه یو بل سره نسبت دی، کمپیریزن نشته، مقابله نشته. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات، د چا چې ایمان مضبوط دی عمل صالح دی، فلهم جنات الماوا، د دوی د پاره ما باغونه مقرر کړی دي. او الله وی نزلا بما كانوا نزول، یو د ضیافت یو د نزول، یو د ضیافت یو د نزول. اوس بعض اوقات ستا په کلچر کې به یو شی د ملمه عزت ګڼلی شي، خو ملمه به د هغه شی نه واقف نه نو هغه پې ډېر خوشحاله نه. صحیح شو. د ډی خان او د بنو، خصوصا د ډی خان د هغې کلچر دا دی چې ملمه له ډېر عزت ورکوي نو سخې ولا حلال کي، غوا وړوکي بچې هغه حلال کي او هغه ټول په یوه کټوای کې پوخ کي، ټول او بیا ورسره پاستي پاخ کي. پاستي داسې لویه نری ډوډۍ. صحیح. نو هغه پاستي په یو لوی خانک کې، یو لوی خانه کې دوره په لوی خانک کې او لس پنځلس شل پاستي هغه ټوټې ټوټې کې هغه ټوله کټوای پرې پاسه راواړئ. څوک هغه ټوله کټوای پرې پاسه راواړئ سره د هغه دومره غټو غټو غوښو. اوس مېلمه د خلاصول نه شي، هغوی ورسره هم کیني کور والا او دی هم کیني، خو دا د مېلمه عزت دی د هغوی په کلچر کې. خو چې ته دې واقف نه یې ته وایې چې دا څه شی دی، حالانکې هغه ضیافت کمالي کړی دی، باید چې تو شکریه ادا کړې. خو ستا کلچر دغه نه دی نو ته د دې خوراک نه واقف نه، لہذا ستا طبیعت ورسره مانوس نه دی نو ته ډېر زیات خوښې. دا 2 کاله 3 کاله مخکې زه راغلم نو مولانا صاحب ټلیفون وکړو، وی سبا یاره که ته نو مولانا صاحب زه خوزګار دیم فیملی ده را سره. نو وی هر ځای چې وینو وی چې یو ډوډۍ وکړو نو که وی پېښور ته راځې که اسلام آباد ما ته ووایه نو بال ته راشم نو بس هغه ځای به یو ډوډۍ وخورو. نو ما ورته وی مولانا معذرت دې زما قبول کړه نو ښه به ځکه ما دا فیملی مې ده نو ما دی سبا په دې اسلام آباد کې سودا مودا به کوي نو وی دا خو بیا ډېر اسانه زه یم اسلام آباد کې وی بس بیا زمونږ کور ته راځئ. نو بس هغه بیا هغه دوره کلک شي بیا معنا نه شو کولی. نو بیا په سبا چې سودا مودا نه خلاص شو نو د مولانا صاحب کور ته لاړو. نو مونږ خود بهر کېناستو او زنانه دننه لاړې. نو هغه چې لاړې اوس زما هغه لورګانې یا خو د امریکې ډیولپ دي خو د دې شی نه واقف نه دي. مولانا صاحب څخه حلال کړی لکه څنګه چې کلچر دی د مېلمه د احترام دپاره. نو هغې ورته ټول چې راواړو په کور کې. اوس زما هغه لوڼه هغې داسې ګوري ورته ځکه هلته خو دا کلچر خو هلته نشته. نو د مولانا صاحب کور والا الله دې ورسره احسان وکړي. هغوی وی وای وی دا خو زموږ په کلچر کې وی زه خو د دې نه واقفه نه وم. بیا هغوی غریبانانو هغه وخت ولا هغه څه مصنوعي قسم څیزونه چې امریکایان په خوشحالېږي نو هغې ولا زر زر تېرول او بازار ته یې ولېږل چې دا شی راړئ دا شی راړئ دا شی راړئ. نو ما هغه لوڼو ته وی ما یاره ستون وړی به دی وی مونږ ته پته نه وه چې دا دې څه شی دا څنګه خوړی شي طریقې رال نه راتله. نو اوس دغې ته وایي ضیافت. نو میزبان هغه د خپل کلچر او د ثقافت مطابق دا شی بند کوي. دا شی یو لوی عذاب دی. نو اوس دغې ته وایي هر یو سړی د خپل بساط مطابق مېلمه له احترام ورکوي او د هغه مېلمستیا. خو الله تعالی وایي دا جنتیان د دې نه هم زیات محترم دي. نو الله تعالی به فرشته رالیږي او تپوس به کوي تا نه چې غرمه به دې څه زړه ته وشي چې هغه تعالی دې ته نزول وایي. یعنی ستا د مزاج مطابق. نو که ته وایې چې باربیکیو نو باربیکیو که ته ورته د غندلو ساګ نه بس د غندلو ساګ به دله پوخ کړي. ته کله سړي باربیکیو ته اراده کېږي او کله د غندلو ساګ ده نو بس ستا په نس باندې خو لوی شی هغه دی چې ستا کومه تقاضا. الله تعالی وایي زما فرشتې به تا نه تپوس کوي چې غرمه به ته څه خورې. نزلا بما كانوا يعملون. نو محترم ورونو عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې نبي علیه الصلاة والسلام دا آیتونه تلاوت کړل او دا خبرې نو بیا یې ورته ووی یا معاذ
اولا اخبرک براس الامر وعموده وذروة سنامه، آیا زه تا ته د دې دین رأس او سرخط نخیم، وعموده د دې سنټرل پلر او د شا تیر یا د شا اډوکې دا درته نخیم چې دا ټول بدن پې ولاړ دی. وذروة سنامه، سنام وایي قب ته، څه ته؟ قب انګریزي کې ورته وایي همپ، HUMP، همپ. د غوی باندې یو قب وي او چې د غوی قب څومره غټ وي نو دومره د هغه قیمت سیوای. او موږ دا د اعلی نسل غوی دی، قیمت هم سیوای، ښایسته هم ښکاري. په قب باندې غوی ښایسته ښکاري نو قیمت ورسره زیات سي. نو ورته وي قب، ماز بیا دغسې نیغ ورته ناست دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته راس الامر الاسلام، د دې دین سرحد ته سبمیشن او سرنډر، سر ټیټول الله ته. دین څه شی دی؟ خدای ته سر ټیټول. راس الامر الاسلام، دلته الاسلام په معنا د مصطلح، په معنا مصطلح نه دی. راس الامر ځکه خو مصداق د امر دی. راس الامر الاسلام، د دې دین سرحد هغه اسلام دی. اسلام معنا سبمیشن او سرنډر، خدای ته سر ټیټول دي. وعموده الصلاة، اردی نملا تیر دی منز، وذروة سنامه الجهاد، او د دې قب دی جهاد. د ښایسته ښکاري جهاد سره، د ښایسته ښکاري سره جهاد سره، د دې قیمت زیاتېږي څه سره؟ جهاد سره. او اخري خبره ورته وکړه، وی الا اخبرک بملاک الامر کله. ملاک اصل کې دا مین سوئچ ته وایي. څه ته وایي؟ مین سوئچ ته. یو خو د هر بلب یا د پکې ځان له بټن وي چې هغې باندې هغه متعلقه پکې یا متعلقه بلب بندېږي، او یو مین سوئچ چې هغه دې وکړو دا ټول بند شي. نو نبی علیہ السلام ورته وی الا اخبرک بملاک الامر کله، د دې معاملې ملاک او مین سوئچ درته نخیم. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ داسې ډېر توجه سره ورته ګوري. نبی علیہ الصلاة والسلام داسې خپله ژبه مبارکه راوویسته، داسې دواړو ګوتو کې ونیوله، وی کف علیک لسانک یا معاذ، دا ونیسه، دا کنټرول کړه. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به دغسې ناستو، ناسا پس فکر به وکړو، نو ژبه یې به ونیسله، داسې به یې تاوله، وی ته ډېر هلاکوونکی، ته مهلک یې، تا خلک هلاک کړه. ځکه مونږ خو ټول لګیا یو په ژبه باندې لو کوو، رطب یابس او خباثت او خرافات او پته نشته څه پې وایو. وایو که نه وایو؟ لږ زور سره وایو. او اوس خو ماشاء الله ان سوشل میډیا ده، سوشل میډیا نه ده، تاسو ورته سوشل وایي، دا سوشل ده، دغه ان سوشل میډیا څه د دنیا خرافات او کنځلې میندې خویندې یو بل لستایي، څه ګن بلا لیکي، د هیڅ چا عزت محفوظ پاتې نشه. که پاتې شه ته یو عالم راواړوه چې لاندې ورته خلکو څه لیکلي دي، ته یو لیډر راواړوه چې لاندې ورته خلکو څه لیکلي دي. او یو خو یو بل عذاب دی چې هر سړی بس ځان سره دا شی دی په خپله ځان ریکارډ کوي. او ما ته یو ځل زه یو ځای ته بیان لتلم، لا دلته پاکستان کې یو ځای ته بیان لتلم، نو یو ساده غونې کس راغی، وایي قاضي صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. وایي تا سره جي ستا د بیان کیسټ نشته؟ ما تا ته زه خر ښکارم، زه ما دلته مارکیټینګ له راغلی یم، ځان خرڅوم. هر یو سړی لګیا دی سیلف پروجیکشن کې، ځان ښکاره کوي دنیا ته، خود نمایي ده. او مولایان لا د خدای په کار اخته دي. ګوره ځان لې په مدرسو کې هغه یو کمره جوړه کړې ده، او په هغې کې ځان ته نشې لګولي، او بلا څوک ورته ناست دي، هسې بولو بولو، داسې ډرامه ده. د دین نه موږ ډرامه د هغې وجه دا دی مارکیټینګ پې کوي. څه پې کوي؟ ایډورټایزمنټ راځي، پیسې ورته میلاویږي. بس د دین نه یو کچکول جوړ دی چې بس خرڅوی او خرڅوی او خرڅوی. د سترګو نه وچ شه د خلکو. اللہ تعالیٰ دے حیا واپس راولی. خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا. منیر نیازی ہوئی کہ خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا، آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی. پزر کی دا خدای یرا پاتے نشوا، پسترگو کی دا محمد رسول اللہ شرم پاتے نشوا. نو محترم ورونو، حضرت معاذ تا نبی علیہ السلام وی الا اخبرک بملاک الامر کلی، میں سوچ دتا نخے نو دا سدا جبه اونی ولا او ورته کف علیک لسانک یا معاذ، دا کنٹرول کا، دا جبه ضبط کرا ولا. اس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فوراً چونکاوش
او فورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو افنواخذ بما نتکلم به مونږ چې دې جواب باندې کوي خبره کو په دې بم زمون واخذه کیږي گرفت پکېږي خدای به سزا را کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سکلت کا امک یا معاذ مور دې وجاړه دا د عربو محاوره وا دا سوا دا د عربو محاوره وا چې مور در باندې وجاړه او معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم ويروى على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورته معاذ مور در باندې وجاړه دا خلق په جهنم کې پړ مخې چې به خدای غورځي دا به د جبو په لو باندې غورځي یو روایت کې راځي چې لا تجعلوا ألسنتكم مناجلا خپلو جبونو لرونه مه جوړوئ خپلو جبونه لرونه مه جوړوئ چې رطب یابس او غني او کاریزي او کبل او درب او هر څه پې کټ کې صحیح په دې امریکا کې هلته چې یو سړی داسې خبره نامناسب غوندې وکړي نه هغه ورته ووایي mind your own business or judge your tongue صحیح یعنی یو مداخلت مه کوه بل چې په باندې کنټرول ساته چې ته څه وایې judge your tongue محاکمه وکړه د خپلې ژبې ته څه لفظ وایې اوس مونږ څوک محاکمه د خپلې ژبې کوو لږ زور سره خو بس لګیا یو نو او مونږ ته را فکر نشته چې دې باندې به زمونږ مؤاخذه کېږي دا هر یو لفظ الله فرمایي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله وي هر كلمة دي جبنا الروزي هل تخو منشي سيب ناس ده يو منشي سيب دي زي ومنشي سيب دي دو معزز فرشتي دي اغد والا ناس دي اي لكي حسي و لفظ ده خير ده شر ده پریدینا پر ریکارڈ راولی صحیح ای خو صرف کار دے ریکارڈ تیارول ای با ریکارڈ تیار کی قال قرینه هذا ما لدي عتید قیامت پورز با یا اللہ دا قرآن سے خیستہ کتاب دے قال قرینه هذا ما لدي عتید دے با قیامت کے راوڑان دشی چھ زید عمر بکر ہر سوک چوی چھ خدای تے راوڑان دے کی نو دا فرشتہ با راوڑان دشی رجسٹر با راوڑان دے کی هذا ما لدي عتید دا جرے دا ریکارڈ دے دا رد تیار ریکارڈ دے قال قرینه هذا ما لدي عتید اللہ تعالی چا ریکارڈ گندئی نو دے دوڑ فرشتو تو وہی القیا فی جہنم کل کفار عنید دا کافر زوی اونی سی دوڑا جب دا سر نہ اونی سی بلی دخپونا اونی سی جب سر نہ شاہ منصور شیخ سے وی یو فرشتہ بے دا سر نہ اونی سی ابلا فرشتہ بے دخپونا اونی سی اوی دا سے ڈن ڈولائی بے کی وہی چا غرام مالتا جہنم کی بے ورواش القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد شداد الظالم زوی پا عذاب شدید کی ور غردوی نہ محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کی تاس ټول خلک کی تاس ټول تاسو اقرار نه کوي او کوي اقرار مون خلک کی خدای به توفیق درکړي صحیح شو یعنی ځان داسې ډېر دعوی هم وکړو خو دومره ځان ته بد هم ووایه یعنی که تا همیشه خپل ځان ته دا وایي چې ډېر ناکاره سړی یم ډېر ناکاره سړی یم نن خو نه سبا به ناکاره ټوپک به دې راغستی خلک به لوټې بیا صحیح نو خپله اصلاح په خپله کوه مونږ همیشه لګیا یو د بل اصلاح کوو مونږ همیشه لګیا یو د بل اصلاح کوو ګوره ما ته وګوره زمونږ صحت مونږ ته خوښ دی که خوښ نه دی بیماری دی خلکو خوښوي نه خو سی خوخي صحت خوخي نو چې کله ته بیماری محسوس کې نو دا غیر لپاره علاج کې کنه کې ځکه استا بدن درد کوي یا بل څه تکلیف ته بل څه تکلیف ته اوس دا روحاني بیماری دومره ډېری دي نو مونږ همیشه د بل بیمارو ته ګورو دغه دا چل دی دا کې دا چل دی مونږ ورته سام کو نه کګه ته ځان ته ولې نه ګوري نو به ځان ته وګوره تا کې 200 بیماری دي خپل اصلاح وکړه نو چې څو پوری دا بیماری وته نه والله اصلاح نه کیږي ځکه مریض چې څو پورې احساس ورته نشته چې زه ناجوړه یم د ډاکټر له نه ځي که ځي ډاکټر له کله ځي چې نه بیمار شي نه بیمار به هم احساس ورته نه کیږي چې احساس نه مونږ ټول بیمار یو خو مونږ ته احساس نه کیږي مونږ بل ته وایي راځي تا ډاکټر له بوځ ته ډېر خراب یې ځان ته ووایه ما کې بیماري ده
زبد خپل اصلاح کوشش کوم. الله تعالی دې مونږ له اصلاح نفس توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم.